ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن چې د تیرو 10 کالو راسي په دغه ضلع 400 کې د ولس سره خپل وس مطابق کومک او مرسته کوي. د سره د پښتونخوا د نورو ضلعو نه هم خلک راځي. خو ګرانو کتونکو بعضې داسې کارونه چې هغه زموږ نه هم ایر وي خو هغه خلک یې ستایي چې علب خان شیرپو زموږ سره څه کړي دي. داسې بله ورځ یو کس راغلی دا دواړه لاسونه یې کټ شوي وو. هغه نه ما 15 کاله مخکې ویډیو کړی و. هغه وایي چې یاره زما جون په دې 15 کاله کې ستا په وجه باندې هغه بدل شوی دی او نن سبا خپل روزګار کوم خو اوس مې خواهش دی چې عمره وکړم حج وکړم. نو دغه یو خواهش و. ګرانو کتونکو دا کم مشر چې زما سره په څنګ کې ناست دی نو د نه زه څه 5 شپږ کاله مخکې ورغلم د ده کور ته او د اوس هم راته د کور هغه تصویر داسې ښکاري لکه دا اوس ساعته. هره روژه دی مسلسل راځي. دا شپږ نیم کاله هر ځل دی راځي. د روژې نه علاوه هم چې کوم دی نو دی راځي. د ده 3 لوریانې دي. یوه لوری بیماره ده او دا سر یې چې کوم دی دی کې اوبه شوي دي پړسېدلی دی. اوس هغه ټایم کې د کال 1.5 کال وه اوس چې کوم دی نو هغه 7.5 کالو ته رسېدلې ده. د هغې علاج معالجه هم دی کوي. د هغې د خوراک غم هم کوي. دی خپله چې کوم دی نو د ټاټکي دی هغه ټایم کې خرګاړې چلو بیا هغه خرګاړې هم خرڅ کړه. خو د دې نننۍ ویډیو مقصد او مرام مې خو د ده سره د امداد او د کومک او د مرستې دی نو ورسره د ده خواري درته ښیم چې دغه خرګاړي کې دغه ټاټکي کې دغه لښتې صفا کولو کې دغه مزدورۍ کې د ده په 2 لوریانو باندې 20 روان دی. د یوې لورې چې کوم دی نو اخرنی سیمسټر دی. هغې چې کوم دی د 400 رزړو خای سکول 1026 نمبرو سره ټاپ کړی دی. دا ډېره د سوچ خبره ده. هغې نه پس هغې ته وظیفه میلو شوه. 2 کاله یې په هغې باندې پري سبق وویلی شو خو بیا هم بیک کاپي او کرایه دا وشوله. دې وخت کې په باچهان پوهنتون کې چې کوم دی د لوریانې سبق وایي او دویم چې کوم دی و د سیمسټر او هغې وس نه لري څه 15000 روپۍ خرچه پرې راځي. نو د ده دې خوارۍ ته زه ګورم. امید دی چې دغه لوریانې سبق وایي او بل ولدا نوکران نه شي. د ده دا سختې چې کوم دی دا پراتو کې بدل شي. نو دا په دې حالاتو کې چې کوم دی چې یو سړی یې وایي په چا سبق کنه نو بیا داسې وي د دې د لوریانې چې کوم دی دا مثال دي کوم ځای ته ورسولي. دې وخت کې یو 14 کې اخري مرحلو کې ده. نوم دې څه دی؟ جان علي صاحب. د څومره وخت نه ماله راځي؟ د 8 کال. خوشحاله رانه شکر. هر سر ته میلاویږي او نقد چې ته میلاو نه شو. نقد ته میلاو نه شو. د نقدو طلبي په نقدو بس کې نقد یو څه راشي نو هغه د داخلو کوم کنه ماشومي ده. څومره داخله ده؟ 10000. ښه دا دونه وخت دې ځای پورې چې په سبق ورسېدو لپاره یې کمې خوارۍ کړي دي. په سبق خو ډېرې خرچې راځي که نه. کله ټاټکي چلو کله هغه ریړۍ چلولې خرګاړۍ او کله لښتي کار کړو کله څه کړو کله څه کړو او دې ښه نمبر واخیست. دې په سکالرشپ باندې هم ډېر زیات دغه وکړو همت وکړو. صرف زما پې کرۍ لګېده. کرۍ پې لګېده. اوس لوریانې ورته څه وایي چې تعلیم ختم کړو نو څه به جوړېږو؟ او یو خو وایي چې زه ټیچره جوړ کړم. بل وایي هغه دا ټیچره ما ته خو 6 کاله مخکې ویلو چې آرمي کې به ځم. نه هغې سټیټسټیک وایم هغه وایي ډبل میتس ریاضي ټیچر به جوړېږم. ښه ټیچره به جوړېږم. نو بیا به ستا دا سختې ختمې شي. ستا سختو ته ګوري؟ ګورو. لکه کله به داسې چې ځان سره پیسې هم نه وړي که نه او ګاونډیان مې خو ډبل عمرې کوي او یو ټیډ نه راکوي. بس دا الله سره تجارت کول دي. خو څوک د سره دغو کې یو لور چې بیماره ده په هغې خو هم ډېرې پیسې لګي. په هغې له مې 4 اپریشن وکړې. یو سرمنې و یو د اوبو او یو به داسې پکې رالي. کامیاب نه شوې؟ نه کامیاب نه شو. خو دا د هغه معذوري لور برکت دی ښه چې د هغې په وجه باندې تاسو باندې خدای پاک رحم کړی ګینې داسې مالدار دی هغه په لوریانو باندې 10 نه زیات تعلیم نه شي کولی. وس یې نه کېږي. تا پېداري 20 ته ورسو. 20 ته زه تا ته په دې باندې سلام پیش کوم ښه. او دغه لوریانو ته هم دی چې دا دې کومه خواري کوي او الله دې کړي چې ورته جاب هم میلو شي. نو انشاءالله چې دا به ډېر مخکې لاړ شي. موبایل نمبر سره شته؟ نمبر شته. موبایل باندې نه پوهېږم. نمبر به تا درکړم. مشر نجیب صاحب یې مرۍ نه ونیسم نو خو راته مې ونیوي چې خو هغه شان خبره وکړه. نه ټول پروګرام دې راله ګډ وډ کړه. موبایل نمبر سره شته؟ نشته. ولې؟ موبایل باندې نه پوهېږم. کور کې هم نه ساتي؟ نه کور کې هم ساتي. نو چې داسې دغه ته لاړ شي نو رابطه نه کېږي؟ کې چاته سوال وکړو منت جاري کوو
خپل موبایل داسې نشته دی او موبایل داسې زه پوهېږم نه نو ستا دې وخت کې څه ضرورتونه دي زما دغه ضرورت دی چې سیمسټر پیسې راولېږي چې زه پرې داخله وکړم او نوره نور غوړي چیني اوړه نشته نشته کور کې نشته نشته نو ګرانو کتونکو د ګوره دوه لوریانې کمې ښایي لیول کې دې وخت کې سبق وي خو دې کپړو ته دا بابا دومره خوشحاله شو او بیا ما د دم کپړې نشته دی نو ده لپاره چې کوم دی نو دا کپړې مو ورکړې دی دې ته څونه خوشحاله شو کور کې څوک هم نشته دغه پنځه تنه کور دی هغې کې یو ماشومه چې کومه ده 4 اپریشن یې ورته وکړې او دا د هغې د برکت دی چې خدای پرې رانازلیږي دا نظام الله پاک چلی ما ته دا تپوس کو چې دا لوریانې د 20 ته ورسېدې په دې غریبۍ کې ځکه چې مې کور هم لیدلی خال یې ما لیدلی ډېر غربت یې دی بیا هم خو چا ورسره کومک کړي نو الله پاک دې د هغوی عزت وکړي خو هغه ویډیو موله کړې وه چا ورته روپۍ نه به رالیږلې خو زه د خپل وسه لګیا یم کار کوم نو خو دې وخت کې څوک داسې چې دا 10000 روپۍ ولا دغه داخلي له رولیږي او داسې وینو په دې باندې زما ایزي پیسه نمبر دی ستاسو د وړاندې به داسې ورکومه چې دا واله او دا ستاسو هغه امانت دی انشاءالله وررسي به نور د لوریانو ته هم سلام پیش کوم او ده ته هم سلام پیش کوم چې په دې سخت حالاتو کې به د دومره تعلیم وکړو او انشاءالله دعاګوی ورله چې دوی ته جواب هم میلو شي او خو موږ ته چېرته موقع میلو شوله ولې چې الیکشن ته مې اراده شته او دا هم د دې خلکو خواهش دی د داسې غریبانانو خلکو نو بیا خو به کې ړومبي فرصت کې به زما څه کاري دغه شانتې غریب چې لکه ټاټکي والا یا هغه خرګاړي والا لور چې کومه ده نو غټه نوکره شوله زموږ په دې علاقه کې د نوی لور چې کومه ده ججه شوې ده د ټاټکي والا زوی چې کوم دی ایسي دی نو کوي د الله پاک په در کې هېڅ کمی نشته محنت کول دي او حقیقت دا چې دې د لوریانو ډېر محنت کړی او داسې قابلانې دي خو په تش جیب ښه په تش لاس باندې بیا هم دې مشر پې سبق ووایي نو خو څوک ورسره داسې تعاون